السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو غل کړی و یو امید لرم چې تاسو ټول بار او ته خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ پنجاب کې یو بل ډیره زیاته افسوسناک واقعه را مخې ته شوې ده چې د شپېتو کالو سړي خپل د سرويختو کالو ښځه د غیرت په نوم باندې ډیره بې دردۍ سره قتل کړه. شپېتو کالو سړي اخر داسې حرکت وکړ کو داسې ولې مجبوره شو چې خپل د سرويختو کالو ښځه یې د غیرت په نوم باندې قتل کړه. چې تاسو د هغه سړي د خبرو نه ځان خبرول غواړئ کو څه پورې چې زموږ د چینل مخه نبي سبسکرایب کړئ او موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ته د چینل څخه مخه وخت چې زموږ خلیوان نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. ډېره زیاته انتهایی افسوسناک واقعه را مخې ته شوې ده چې د شپېتو کالو بوډا سړی راپاسي او خپله د څلوېښتو کالو ښځه د غیرت په نوم باندې ډېره بې دردۍ سره قتل کوي. ښځه یې د ډېره مخکې یو سړي سره څه تعلقات و، د هغه سړي سره سیک تلله او په ان موقع یې داسې په غلط کار باندې سیک ده چې دې بوډا سړي ته دومره زیاته غوسه ورغله چې خپله د څلوېښتو کالو ښځه یې د غیرت په نوم باندې ډېره بې دردۍ سره قتل کړه. چې کله دا کیس پولیسو ته ورسېدو نو پولیسو هغه د شپېتو کالو کس ګرفتار کو، ورته ویلې چې تا اخر داسې حرکت ولې کوو، ولې دې خپله د څلوېښتو کالو ښځه ډېره بې دردۍ سره قتل کوله. چې کله یې پوره کهاني پولیسو ته بیان کړه نو پولیس هم ورسره ډېر زیات په ژړا شو، ویې ویلې چې دې کې هېڅ ستاسو قصور نشته دی، خو موږ به خپله قانوني کاروایي کوو. موږ څوک د قانوني کاروایي نه نشي بچ کولی. چې کله ته کله ګناهګار ثابت کړی شوې نو تا ته به سزا میلاویږي او که چېرې ته چېرته بې ګناه ثابت کړی شوې نو بیا تا له هېڅوک هم سزا نشي درکولی. دوستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ دا ویډیو هم خوښه شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، ته د شامل څخه مخه ووهئ چې زموږ خلیوان معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.